په میدان محشر کې به نبی علیہ السلام په خپله ودرېږي، आवाज به وکړي ای زما د امت د قرآن حافظانو ودرېږئ، زما استاده بچې به په میدان محشر کې ودرېږي او نبی علیہ الصلاة والسلام به په دې باندې فخر کوي انشاءالله. په دې حافظانو به نبی علیہ السلام فخر کوي. پلارا نن ته فخر وکړه وای الله عالم بچی راکو، نن ته فخر وکړه نن الله مال حافظ. معمولی خبره نه ده ښا، دا معمولی خبره نه ده. ای د افریدو قومه، ای صفا قومه، کو په دنیا کې عزت حاصلول غواړئ د الله کلام راوالی، قرآن راوالی، د سینې سره ولګوئ، الله خو به په دنیا کې م عزتمن کړي، الله خو په آخرت کې م عزتمن کړي. دنیا کې به الله عزتمن کړي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې یو سړی و، قام نه و، نسب نه و، مال نه و، رنگ نه و، د مکې مکرمې په کوڅو کې به ګرځېدو، خلکو به پورې خندل دا تک تور چې دی، د رنگ بدرنګ دی، نسب یې نشته دی، دا څوک روان دی؟ وړو به چغې کړي دا بلال حبشي روان دی. قام نشتا، نسب نشتا، مال نشتا، د غلامۍ زندگی ده. خو چې کله دغه بلال رضی الله تعالی عنہ قرآن را واغستو او د سینې سره ولګو چې بیا به د مکې په کوڅو کې ګرځېدو، د مدینې منورې په کوڅو کې به ګرځېدو، وی دا څوک روان دی؟ وی دا بلال حبشي مؤذن رسول صلی الله علیه وسلم روان دی. یا بلال حبشي یا مؤذن رسول صلی الله علیه وسلم و. رونو دا عزت ورله څه شي ورکو؟ دا عزت ورله دی قرآن ورکو. کو دنیا کې عزت غواړئ قرآن راوالی، الله خو په دنیا کې عزت من کی. د عمر رضی الله تعالی دور خلافت ته د مکې مکرمې گورنر مقرر کو. سو وخت تیر شو، وی زما چې د خپل گورنر معلومات وکم چې خلک ته رضا دی او که رضا نه دی. چې لاړ خپل گورنر یې راوغوښتو، وی د پلانکۍ محکمې مشر دی څوک دی، د پلانکۍ محکمې مشر دی څوک دی. په آخر کې گورنر ته وی د مکې مکرمې د جنگلاتو وزیر څوک دی، وزیر جنگلات ته څوک مقرر کړی دی؟ گورنر ورته وی ابن ابزه غلام، ابن ابزه غلام. عمر رضی الله عنه له غصه ډیره ورتله، دا رنگ مبارک د غصې نه سور شو. وی تا په خلکو باندې یو غلام مشر کړی دی، تا ته چرته آزاد سړی نه میلاوېدو چې دا عهده دې ورکړی وی؟ د عهدې لایق خو آزاد سړی دی او تا یو غلام په خلکو باندې وزیر کړی، دا ولې؟ الله گورنر ورته جواب ورکو، وی ای امیر المؤمنین ابن ابزه یقینا چې غلام دی خو حافظ قرآن دی، یقینا غلام دی خو لوستونکی د قرآن دی، ځکه مې وزیر جنگلات مقرر کړی دی. عمر رضی الله عنه په ژړا شو، د سترګو نه اوښکې روانې شوې. وی زما محبوب څه فرمایلي و رښتیا چې ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. الله په دې کتاب سره ډېر خلک اوچت کړو، ډېر وغورځول، ډېر اوچت کړو، ډېر وغورځول. زه درته وایم که په دنیا کې عزت غواړئ قرآن راوالی، الله خو به په دنیا کې هم عزتمن کی، الله خو به په آخرت کې هم څه کی؟ عزتمن کی. الله تاسو ګورئ که نه ګورئ؟ په عمر کې درنه ډېر کمی مشر حاجي صاحب موږ ورته وایو حاجي صاحب په کټ کې بره کښېنه، بده خبره ده، زه به ښکته کښېنم ته بره کښېنه. موږ ته په جواب کې څه وایي؟ مولي صاحب، حافظ صاحب، قاري صاحب ما غر کوي، ستا نه بره کښېنم، ستا په سینه کې قرآن پروت دی. دومره عزت ورکوي دا قرآن انسان ته. الله کو دنیا کې عزت غواړئ په مال کې مه لټوئ، په جایداد کې مه لټوئ، په دین کې ولټوئ. په دین کې دا دین د انسان قام نسب هم بدلی، قام نسب هم بدلی. تاسو ته به د جمعات د امام چرته قام نسب نه معلوم، مولی صاحبو، حافظ صاحبو، قاری صاحبو دا ورته وایي که نه؟ عزت یې کوئ. یاره دی په قام نسب څه دی؟ عالم دی که نه؟ قام نسب یې څه کوي؟ عالم دی که نه؟ عالم دی، مونږ عزت کو. قام نسب چې دا بدلیږي په قرآن سره، بدلیږي په قرآن سره.
الله او کدا غواړي چې الله تبارک وتعالى دی زما اخرتم خيسته کی ما تر اخرت کې سرلړي زندگی را نصیب کی نو د بچی نه دی عالم یا حافظ جوړ کا اخرت کې بدیم الله تبارک وتعالى عزت من کی او زه د علماء ته یو خبره کوم په اخر کې دی علماء ته یو خبره کوم دی طلباء ته یو خبره کوم دی حافظانو ته یو خبره کوم اے عالمانو اے حافظانو زما درته دا نصیحت ته نصیحت زما دا نصیحت د ځان سره کوي د قران تلاوت په زیات کوي ښا د قران تلاوت په ډیر کوي تاسو د عام خلکو ته مګورئ ښا تاسو سره سیواګری پرشتي دي هغه په تاسو پس شاته شاته ګرځي او په دې انتظار بوي چې دا قاری سے بکل شونډې کولاوي چې د قران تلاوت وکړي چې زه دا تلاوت واورم پتا سو پس پرشتي شاته ګرځي په دې انتظار ګرځي چې دا مولوی سے بکل شونډې کولاوي دا قاری سے بکل شونډې کولاوي چې زه قران واورم اے علماء اے طلباء اے حافظانو چې فارغ ټایم درته میلاویږي نو د قران تلاوت کوئ دا نصیحت زما سره کوي زما پیر او مرشد چې ما ته بیعت وکړو نو ما باندې چړمبه عمل لازم کو نو ما ته روزانه سلور سپاری تلاوت پکای روزانه بسلور سپاری تلاوت کوي قران تلاوت ډیر زیات کوي پرشتي په دې انتظار وي حدیث مبارک کی راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې یو معصوم یو بچي قران په یاد باندې یاد کی الله تبارک وتعالى په اسمان کې فرشتو ته فرمایي اے فرشتو تاسو لاړ شئ د حافظ قران خوالا فرشت تپوس کوي الله سره لاړ شو ته د اعمال لیکو نه ته د اعمال ملکی الله مونږ سره لاړ شو تاسو د حافظ قران تعظیم لاړ شئ تاسو د حافظ قران احترام لاړ شئ تاسو د حافظ قران پروتوکول لاړ شئ خلک وایي کنا وای سیټ ته شئ ام پی ایس برا روان دي ایمینه سے برا روان دي ملک سے برا روان دي ټوپک مار دی ور سره لار ورته پریدوي زواما استاد افسر سره استاد ایمینه سره استاد ام پی ایس سره استاد ملک او د نواب سره په سکیورټي کې د الله عاجز بندگان روان دي زما د حافظ قران سره په سکیورټي کې د الله پاک فرشتي روان دي د الله پاک فرشتي سره په سکیورټي کې روان دي زاغه محتواما زاغه پلار تواما کوم مور او پلار چې الله حافظ قران بچي ور کړی دی عالم بچي ور کړی دی او موري پلارها چې ډوډۍ تکې ناشته په دسترخوان او دا عالم بچي در سره کې ناستو ځان ته د نبی له سلام صرف یو حدیث را یاد کړي او حدیث مبارک دا دی چې د حافظ قران سره د الله پاک فرشتي وي موري وایا پلار وایا وینن زما په دسترخوان باندې زما سره د الله پاک فرشتي ناشته دي موره پلارا الله عالم بچي درکړي الله حافظ بچي درکړي دي کله کله د کوټې ته ورخکاره کېږي د شپې د عالم بچي به دی ودی پکټ کې د سر ته ودرېګا ځان د نبی له سلام صرف یو حدیث را یاد کا چې د حافظ قران سره د الله د رحمت فرشتي موري وایا پلار وایا وینن زما په کوټه کې زما د بچي سر ته د الله پاک فرشتي ناشتي دي معمولی خبره نه ده موري پلارا الله عالم بچي درکړي الله حافظ بچي درکړي دي په مخ د زمکه بل شي ته و نظریه کې ګوري پتا چې الله کوم انعام کړی دی الله کوم احسان کړی دی دا الله تبارک وتعالى په خپل مخصوص بندګانو کې په هر چا نه کوي ګوري مال الله هر چا له ور کوي خو حافظ قران بچي عالم بچي الله هر چا له ور کوي الله تبارک وتعالى ته په مخ د زمکه ستا انتخاب کړی د ځکه عالم بچي درکړی دی ته به چې مولوی صاحب ما هو عالم بچي نشته دی حافظ بچي مې نشته دی زما دعا ده چې الله دې درله درکړي الله دې درله درکړي خو عالم بچي دې نشته حافظ بچي دې نشته اجي سه مخه پکېګا په جمعات کې دی امام شته دی کنه په جمعات کې خو دی امام شته دی کنه د جمعات دا امام اجي سه تعالی د کلی په کوڅه کې مخې له درغه زدستانه تیر شو اجي سه په دې کوڅه کې خپنیول شه مخ کې مزه د حافظ قران ته د جمعات دی امام ته د شاغاړي ګوره
او ځان ته د نبی علیہ السلام دا یو حدیث را یاد کا چې د حافظ قرآن سره د رحمت فرشتي وایا وای نن زما د کلی په کوڅو کې د رحمت فرشتي ګرځي. عاجزه بو کله چې ستاد د جمعات امام ستاد د کور په دروازې تیر شو د کور په مخ دی تیر شو ځان ته د نبی علیہ السلام دا یو حدیث را یاد کی چې د حافظ قرآن سره د رحمت فرشتي وایا وای نن زما په دروازه باندې د رحمت فرشتي تیر شوي. الله خو د جمعات امام درکړی دی کنه دا چې ستا د کلی په کوڅو کې ګرځي د ده سره د رحمت فرشتي ګرځي دی ستا په دروازه تیریږي د ده سره د رحمت فرشتي تیریږي. الله زما په خبرو پوهېږئ که نه پوهېږئ که نه د دې خلکو څه وکئ قدر وکئ د دې خلکو څه وکئ عزت وکئ د دې خلکو څه وکئ احترام وکئ. مورې زه درته هم مبارک شه پلاره مبارک شه الله عالم بچی درکو ووایه الحمدلله زه به صیمه او زما مبارکي به سوي. تاله خو په هغې وخت کې فرشتو مبارکي درکړې وه چې ځمکې اسمانونه هم نو. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زر کاله مخکې د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه وړاندې الله تبارک وتعالی په خپله باندې د سوره طه او د سوره یاسین تلاوت وکړو. نو چې کله فرشتو دا کلام واورېدو نو فرشتو وی مبارکي دي وي هغې چا لره چې په چا به دا کلام نازلېږي. مبارکي دی وی هغه سینو لرا چې په کوم سینو کې به دا کلام محفوظ کیږي. مبارکي دی وی هغه جبو لرا چې په کوم جبو به د دې کلام تلاوت کیږي. د هر زمانه پیغمبر د هغه امتی د ارزو کړی دا ارمان کړی دی چې فرشتو د کوم کلام متعلق مبارکي ورکړي وا کاش هغه کلام ما ته نصیب شوی خو دا کلام الله د هغې په قسمت نو لیکلی دا کلام الله زما ستا په قسمت لیکلی و. نن زما ستا بچی قرآن راوالی او شروع کی فرشتو وی مبارکي دی وی هغې جبو لره چې په کومو جبو به د قرآن تلاوت کیږي ووایه الحمدلله نن زما ستا بچی په دې جبو باندې د هغې کلام تلاوت کوي. ما په خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ کله چې په دې شونډو باندې د قرآن تلاوت کیږي د اسمان نه فرشتې راکوزېږي په دې شونډو باندې خپلې شونډې لګوي. دا معمولی خبره نه ده. حدیث مبارک کې راځي یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام د سحر مونځ وکړو چې د سحر مونځ یې وکړو داسې راوګرځېده. ای زما صحابه کرامو په تاسو کې داسې څوک شته دی چې بیګا یو وږي ګیډې ته ډوډۍ ورکړي داسې در پکې څوک شته دی؟ تمام صحابه کرام غلي شو. ابو بکر رضی الله تعالی فرمایل وی او د الله پاک پیغمبره بیګا می یو وږي ګیډه مړه کړې ده یو مسکین و یو غریب و وږی و ما په ډوډۍ خورولې ده ما ته لږ متوجه شئ ای د محلې خلکو ای د کلی خلکو ای افریدي قوم ها ای صفا قوم یو خبره درته کومه روجه را روانه ده نن دا عزم وکئ چې زما په دسترخوان څه پراته وي انشاءالله دا به د یو کونډې او د یتیم په دسترخوان هم پراته وي انشاءالله داسې به کوو که نه کوو. نن دا عزم وکئ نن دا قص وکئ چې زما په محله کې یتیم دی کونډه ده دیاړ مهر دی غریب دی د هغه دیاړې کله لګي او کله نه لګي خو چې زما په دسترخوان باندې زما بچي په روجه کې څه خوري هم به یې دغه یتیمانان خوري هم به یې دغه مسکینان خوري هم به یې دغه غریبان خوري انشاءالله. الله تبارک وتعالی ته په عملونو کې یو ښه عمل چې دی هغه د یو یتیم د یو مسکین د یو کونډې د یو غریب ګیډه مړول دي ګیډه مړول دي د الله ته په عملونو کې ښه عمل دی ښه عمل. الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو کو اے صحابه کرامو داسې در پکې څوک شته چې بیګا یو وږي ګیډه مړه کړي. ابو بکر رضی الله تعالی فرمایلی وی او د الله پاک پیغمبره بیګا می یو مسکین ته ډوډۍ ورکړې ده. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی داسې در پکې څوک شته دی چې بیګا د یو مسلمان بیمار پرسی کړي د هغه پوښتنه یې کړي ای تاسو ته وامه د یو مسلمان په بل مسلمان باندې یو څو حقونه دي او په هغې کې یو حق دا دی چې دا مسلمان بیمار شي ناجوړه شي پوښتنې له به یې ځي دا د یو مسلمان په بل مسلمان باندې څه دی
حق ته حق د یو بل پوښتنې کوئ ښه بیمار پرسۍ کوئ خو لومبې درته د بیمار پرسۍ چل خیمه اول خو موږ بیمار پرسي نه کوو او چې کوو نو بیا چل نه راځي که نه الله یو خو چې موږ بیا بیمار پرسۍ له لاړ شو هلته یوه خبره خلاصو بله رالو بله خلاصو بله رالو بله خلاصو بله رالو هغوی په کور کې پرده کړې او زموږ کیسې نه خلاصېږي هغې مریض باندې تکلیف او زموږ کیسې نه خلاصېږي یو عالم بیمار شوی و یو تن یې تپوس لاړ پوښتنې له چې پوښتنې لاړ ده به یوه قصه راواغستله کوله به هغه به یې خلاصه کړه بیا به یې بله راواغسته بیا به یې بله راواغسته په هغه باندې تکلیف و چې خپلې کیسې خلاصې کړي هغې مولانا صاحب ته وایي مولانا صاحب اوس څنګه یې خو هغه ورته وایي جګ جوړ یم خو که ته لاړې جګ جوړ یم خو که ته د دې ځای نه پاسې دې روغ یم بیمار نه وم خو تا بیمار کړی یم داسې به نه کوئ ښه چې مریض دې حالت ته ورسئ چې بیمار پرسۍ له لاړ شي کیسې دې نه ختمېږي سنت طریقه یې زده کړئ د بیمار پوښتنه کوئ د مریض پوښتنه کوئ حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې ته روان شي د یو مسلمان بیمار پرسي وکړي په هر قدم د الله یو ګناه معاف کوي او یوه درجه د الله اوچتوي او تر څو پورې چې ته د هغه سره ناست یې 80,000 فرښتې ستا دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي ٹھیک شو نو چې کله د مریض پوښتنې له لاړ شي سنت طریقه دا ده چې اول به ورله تسلي ورکړي څه به ورله ورکړي تسلي به څنګه ورکوي مړه ته خو جګ جوړې ته خو روغ رمټې مړه ستا نه ډېر سخت بیمارانو الله هغه ښه کړي دي نو ته به ښه شي تسلي به ورله ورکوي تا ته پته ده چې ډېر سخت دی خو ته به ورله څه ورکوي تسلی چې الله به دې ښه کړي زمونږ څه حالت مونږ چې لاړ شو که نه یو بل ته به ګورو سر به سنډو بیا به یو بل ته خولې نږدې کړو یاره رنګ یې وزیړ شوی دی ښه نو که نه مري نو مړ شي چې ښځې لاړې شي هغه به ورته اوښکې تویي زه خو هم چې زنانه لاړې شي هغه خو هغې نه واپس راځي تر څو چې ته ډوډۍ نه والي هغه به د ډوډۍ خوري بیا به واپس راځي هلته هغې باندې یو تکلیف دا بل مصیبت جوړ کړي صحیح ده که صحیح نه ده لاړې تسلي به ورله ورکړې تسلي دا سنت طریقه ده دویم به داسې وکړي چې لاس په دې مریض باندې کېدی دې مریض به څه کېدی لاس په پې کېدی لاس د نبی علیه السلام سنت طریقه دا وه چې نبی علیه السلام به لاړ مریض ته به یې په دې سر باندې لاس کېښود دا لاس به پې ولې کېدی دا دې دپاره چې د مریض د زړه ته تسلي راشي چې آیا کرکه رانه نه کوي ښه کرکه رانه مریضان اکثر خلک کرکه کوي دا مرض به تې ماته ولګي نو ته به پې لاس کېدی چې د هغه زړه ته تسلي راشي چې کرکه رانه نه کوي او په آخر کې به ورته دعا وکړي او راپابسي چې الله شفای کامله عاجله ورته نصیب کړي دا سنت طریقه ده بیمار پرسۍ خبره رانه بل خوا لاړه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی داسې در پکې څوک شته چې بېګای د یو مریض پوښتنه کړي ابوبکر رضی الله عنه فرمایل وی او د الله پاک پیغمبره بېګای یو صحابي بیمار د هغه پوښتنې لم ورغلی وه بیا نبی علیه الصلاة والسلام تپوس کو وی داسې در پکې څوک شته چې د یو مسلمان په جنازه کې شرکت کړی ټول صحابه کرام غلی شو ابوبکر رضی الله عنه بیا فرمایل او د الله پاک پیغمبره بیګا یو مسلمان شهید شو داغه په جنازه کې می شرکت هم وکړو خو د الله پاک پیغمبر چې دا ټول کارونه مې وکړل کنه او بیا کور ته راتلم ټیم ډیر زیات ناوخته په یو مسکین مې ډوډۍ وخوروله بیا یو صحابي بیمار و داغه تپوس ته ورلم بیا یو صحابي وفات شوی او شهید شوی داغه جنازې له لاړم د الله پاک پیغمبر چې دا ټول کارونه مې کول او کور ته راتلم نو ټایم ډیر زیات ناوخته و نو ما وی کو اوس وده کېږي نو تهجد خو پاتې دي خو فرض مونږ به رانه پاتې شي نو د الله پاک پیغمبر اوده نه شوم بیا مې قرآن راواغسته او باقي شپه مې د قرآن په تلاوت تېره کړه د قرآن تلاوت مې کو حتی در دې پورې چې د مسجد نبوي نه د اذان اوازونه رالو حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم د الله پاک پیغمبر بیګا می خوب نه دی کړی چې اوس دغه راغلم تا ته ناست یم نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ښه ابوبکر خبره دا ده دا ځکه په بیګانۍ شپه کې جبریل علیه الصلاة والسلام زما خوا له 100 پیرې راغی او ما ته یې وویل چې په ابوبکر مې سلام وایه 100 پیرې زما خوا له راغی او ما ته یې وویل چې په ابوبکر مې سلام وایه او بیا جبریل علیه السلام راغی او ما ته یې وویل چې په بیګانۍ شپه کې مې د ابوبکر په شونډو باندې د خپلې شونډې 100 پیرې ایښي دي دا ځکه دا تا د قرآن تلاوت کوو
دا ځکه جبرئیل السلام بار بار راتو زه درته وامه دې علماو طلبو له الله هغه ژبې ورکړي دي هغه شونډې ورکړي چې د اسمان نه فرشتې راکوزېږي د دوی په دې شونډو باندې خپلې شونډې لګوي ووایئ الحمدلله الله د علماو طلباو څه وکئ قدر وکئ څه وکئ قدر وکئ عزت وکئ احترام وکئ دا په دې سټیج چې ناست دي دې ته داسې مه ګورئ دی ته داسې مه ګورئ حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا مات حامل القرآن هر کله چې حافظ قرآن وفات شي اوحى الله الى الارض الله تبارک وتعالى وحي وکړي ځمکې ته الله تاكل لحمه ځمکې د حافظ قرآن غوښې به نه خوري په ځمکه باندې الله د حافظ قرآن غوښې څه کړي دي حرام کړی دي دا ځمکه ګوره د هیڅ چا رعایت نه کوي دا د بادشاه رعایت نه کوي دا د وزیر رعایت نه کوي دا د ملک او د پښتون رعایت نه کوي چې په دې ځمکه کې کېدي دا په فورا خپل چنجلي ګیاکي دا د هیڅ چا لحاظ نه کوي کو دا لحاظ کوي صرف د حافظ قرآن لحاظ کوي ځکه الله تبارک وتعالی ورته فرمایي چې الله تاکلي لحمه ځمکې د حافظ قرآن غوښې به نه خوري ځمکې تعالی چې کوم انسان درغلی دا معمولی انسان نه دی ته د په سینه کې 6666 آیاتونه مبارکه پراته دي ته د په سینه کې د بخاري احادیث پراته دي ته د په سینه کې د مسلم شریف احادیث مبارکه پراته دي الله تاکل لحمه ځمکې د حافظ قرآن غوښې به نه خوري ځمکه جواب ورکوي قالت الارض ځمکه وایي الهي ای زما ربا کیف اکل لحمه زه د غوښې څنګه وخورم وکلامک فی جوفی د چا په سینه کې چې ستا کلام پروت دی زه د غوښې نشم خوړلی علماو خو تر دې پورې لیکلي دي وی په کومه مقبره کې چې حافظ قرآن دفن شي الله تبارک وتعالی په دغه شپه باندې د دې مقبرې والو نه عذاب پورته کوي د ده د برکت د وجې نه الله د دغه مقبرې والو نه عذاب پورته کوي په کومه مقبره کې د پلار دفن دی په کومه مقبره کې د مور دفن ده په کومه مقبره کې د رور دفن دی او هلته حافظ قرآن دفن شو ووایه الحمدلله وایه د ده د برکته به الله په هغې سپکاوی راولي خبرو مې پوهېږئ که نه پوهېږئ پوهېږئ که نه د علماو څه وکئ قدر وکئ د علماو څه وکئ احترام وکئ د علماو څه وکئ عزت وکئ زواما افریدي قوما صفا قوما تاسو به د علماو قدر کړئ ځکه الله نن 15 عالمان ستاسو په قام کې درکړو ووایئ الحمدلله تاسو به د علماو قدر کړی وي ځکه الله په خپلو کورونو کې عالمان در نصیب کړو او الله تبارک وتعالی د نور عالمان در نصیب کړي او انشاءالله تر څو چې خو د علماو قدر کوو په دنیا کې به هم سرلوړې زندگی تیروي او په آخرت کې به هم انشاءالله سرلوړې زندگی تیروي الله تبارک وتعالی د تاسو ته د عالمان ډیر مبارک کړي الله تبارک وتعالی د تاسو د حافظان ډیر مبارک کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين